وی کم سړی لستوڼي اوچت وي د ده مونځ کېږي یو خو چې کله یو سړی راغو مونځ ته ډایرکټ ودرېدو زر زر او د ده لستوڼي اوچت و نو د لوی فعل نه پیله مطلب ډیر زیات به نه کي لږ سات کې دی لږ لستوڼی ټیټ کي بیا د نو ټیټ کي نو خیر دی چې مونځ ته ځي او کنی پیله به ته دا لاندې کېږي نه دا مکروه دی او بعضې خلک د غفلت د وجې نه په کمره کې به ناست دي مونځ ټیم به شي دا معنی یو کس سوال تپوس کړو به بهر دی وي هغه بس د لاندې دا بنې نه چولې بس دې کې به ودرېږي او مونځ به وکړي نو په دې بنین کې ته بهر سودا لتلی شي دوکاندار ته ودرېدی شي دوکاندار نه سودا اخیستی شي په دې کمیس کې ته چېرته بادشاه ته مخې ته ودرېدی شي دا داړې بدله به بله واړئ الله ته ودرېږي د الله بنده ته خدای ته ودرېږي او داسې په بې ادبۍ باندې ودرېږي مونځ مکروه کېږي او د دې خیال وساتئ هر څه په شریعت کې په ادب دی ګورئ چې څومره در کې د عبادت عظمت او ادب زیاتی نو دومره به الله د نه زیات خوشحالېږي خو چې ته وې نه بس مړه بس صرف را باندې فریضه ده او ډز ورکوو خپل کار کوو نو دا عبادت او دا مونځ به دې په دې مخ راپروزي الله به نه قبلی قبر نه خوشبو تلل د دې په شریعت کې څه حیثیت دی په مشکات شریف کې یو حدیث راځي حضور پاک فرمایي وی کم سړی چې کله مړ شي نو وی مسلمان سړی وی د د جنت دروازه کولو شي نو کړکیا کولو شي په هغه کې دله خوشبو راځي نو بعضې وخت کې خو الله خوشبو لاندې د ده دپاره جذب کي بعضې وخت کې که یو نیک سړی وي نیک سړی په دنیا کې نیک اعمال کړی وي مدارس آباد کړی وي مساجد آباد کړی وي د خلکو اصلاح کوشش کړی وي نو الله تبارک وتعالی د ده کرامت را ظاهروي او خلکو ته ښیي د هغه د قبر نه خوشبو ځي او الله تبارک وتعالی ځکه ښیي چې یاره دا خلک د ده غوندې نیک اعمالو کې چې نیک اعمالو کې نو خلکو په قبرونه به الله خوشبو شروع کی دا د نیک بختی علامت دی د اولیاء کرامت دی په روایت کې راځي حضرت سرحبیل بن حسن رضی الله تعالی عنهما دی وی چې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د قبر نه خوشبو تلوي مونږ راواغسته حضور پاک لم راوړه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او کتن وغه او خاندل او درې ځلې سبحان الله سبحان الله سبحان الله زرقانی دا روایت راغسته دی امام بخاری رحمه الله چې کله وفات شو د هغه د خاورې نه د مشکو د انبرو خوشبو تله خلک براتله د برکت دپاره به هم دې مار دا خاور وړې تر دې پورې چې په قبر کې کنده وشو خلک بیا تې هغې د لرګو څه دیوال لاته وکړو بیا چې هغې سره خوا وشا کې کم خاوره وه هغې نه به خوشبو تله نو دا د اولیاو برکات دی چې الله درته ښیي او چې کله بد سړی وي دا ضرور نه ده چې د هغې نه خامخا خوشبوزي خو خلک بعضې وخت کې ډېر غلط هم کوي بدعات ترې نه جوړوي رسومات ترې نه جوړوي چې هغه راوالي او څوک یې ښکلوي او څوک څه کوي نه دا شی نشته خوشبو ترې خیږي د تبرک دپاره ترې خیږي الله تعالی د اولیاو کرامت ظاهروي تاسو جنت المعلا ته لاړ شئ الله م بوتلی کا د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د حضور پاک چې پیلنې بیبي ده تر نن روزه پورې د هغې د قبر نه خوشبوزي دا زه خپله د دې خبرې شاهد یم ما په خپله کتلی دي جنت البقیع ته لاړ شي یو قسطه عجیبه خوشبویي په هغې کې ښه احمد علی لاهوري رحمه الله دا شانتې لوی لوی اکابر شیخ حسن جان رحمه الله ډاکټر شیرلی شاه صاحب دا مفتی سردار علي حقاني صاحب مخکې روز شهید شوی دی د هغې د قبر نه خوشبوزي بعضې شهدا خو پکې داسې وي چې د هغې د وینې نه خوشبوزي زمونږ یو شاګرد و الله دې هغه په قبر او تکررها رحمت را نازل کې هغه شهید شوی په دې کوټلي کې جنازه وه د هغه په سر باندې یو سپینه پټه یې تړلې وه یقین وکړه چې 4-5 ورځو پورې د هغې نه خوشبو خته نو دا الله تبارک وتعالی تا ته ښیي چې دا اولیاء دي دا زما نږدې خلک دي د دې د قبرونو خوشبو ولې زه تاسو ته ښیم ځکه چې تاسو د دې غوندې ځان جوړ کړو داسې اعمالو کې دا څه بدعات نه دي چې خلک ورپسې خوله راوچتوي چې دا چللی هغه چللی دا الله یو کرامت درته ښیي چې یو جماعت وشي نو دویم جماعت دپاره اقامت چې یو مونځ وشي په هغه ځای کې بیا بل جمع نه ده کول پکار او که بیا هم چېرته مسافر راشي نو که په جومات کې دویمه جمع کوي نو د امام په ځای دې نه ودرېږي شاته دې ودرېږي او اقامت ویل بیا په دې کې مستحب دی د مونځ کې د صورتونو ترتیب چې اول صورت اخلاص او قل والله واحد بیا غي پس قل اعوذ برب الفلق بعض خلک داسې کوي چې پهله سوره قل یا ایها الکافرون او بیا انا اعطیناک الکوثر دا مکروه تحریمی دی ښه
مونځ ورسره په کراهت سره وشي، ناخوښه مونځ ورسره وشي، په مونځ کې ترتیب ساتل ضرور دی. په جانماز باندې استری کولو سره فرشتې سوځي، دا هسې غلطه خبره ده. جانماز ګوره دا عبادت دپاره خاص شوی دی، صرف عبادت پې کوئ. د عبادت نه علاوه که ډېر زیات اشد ضرورت نه نو دا استری او دا نور ضرورت دپاره مه استعمالوي، دا خلاف ادب دی. او ما درته وایي چې څومره ادب زیات ساتي نو دومره الله تعالی دله په هغې باندې اجر هم زیات درکوي. لنګ وهل دې پورې خلک خاندي نه، د چا لباس پورې به نه خاندي. د هر سړي خپل یو لباس دی، دا د هغه تضحیق کول دی، ناروا خبره ده. او لنګ چې دی حضور پاک والی دی، حضور پاک چې کم دی داسې جامې مچولی دي، لنګ هم والی دی. سترګو کې لینز لګول، هغې سره اودس کېدل او مونځ کېدل. لینز چې کله سترګو کې ولګي نو دې سره اودس هم کېږي، مونځ هم کېږي، د ویستو ضرورت نشته. ځکه په اودس دپاره سترګو کې دننه اوبه بوتل دا شرط نه دی. وینه د نوک دننه جمع شوه روانه نه شوه نو خیر دی، اودس دی برقرار دی. کلمه کې څو فرایض دي؟ تبلیغ حضرات وایي چې په کلمه کې 15 فرایض دي. یو فرض پکې هغې دا وایي چې په زندګۍ کې یو ځل ویل او د هغې الفاظ زده کول، په مفهوم پوهېدل، نورو خلکو ته ښول او په هغې باندې عمل کول. دا د هغې اصول دي. ټیک شو، داسې د قرآن او حدیث نه څه فرایض ثابت نه دي، خو د کلمې اصل فرضیت چې کم دی نو هغه په لا اله الا الله، په دې کې توحید دی. د توحید چې کم احکام دي په دې به زندګي تیری. او محمد رسول الله په دې کې رسالت دی چې سنت نبویه کې څه راځي په هغې باندې عمل کې، او چې څه نه منې شوي د هغې نه به ځان ساتې. نو اصل شیز په کلمه کې دا دوه دي. ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر کور نه وتی شي، ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر کور نه نشي وتی. روایت کې راځي وي کمه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر مور که راځي نو وی تر څو پورې دا واپس نه راغلي فرشتې په دې ښځه باندې لعنت وری. او بل روایت کې داسې راځي وی ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر ووته نو وی الله به دې له عذاب ورکوي. خو چې کله ښځه دومره پورې ووي چې خاوند مخامخ باندې دا وایي چې تا ما له څه کړي وي، د دې ټول اعمال ضایع شو. د خاوند حقوق ډیر زیات دي، نو د دې نه احتراز پکار دی چې دا ښځې بغیر اجازت د کورونو نه وځي او فضولیاتو کې ګرځي. خاوند باندې هم ګوره د شریعت په دایره کې په خاوند باندې هم لازم ادا ده چې ښځې سره د اخلاقیاتو په دایره کې چلی. د اصول نه بهتر اخلاقیات دي چې ښځه ته مور کره کله بوځي نو په داسې حالت کې بوزه خیر دی، هفته کې بوزه که هفته کې نیم میاشت کې بوزه چې پس تا سر راځي. او کمه ښځه چې خاوند د اجازت نه بغیر مور کره زیاتې شپو کې خاوند د اجازت نه ورکړي، دا هم شریعت کې ناروا ده. او بیا په کال کې یو ځل په سړي باندې دا لازمه ده چې هغه خپل محرمینو سره ملاوي، یا د هغې وله راځي لکه خویندې شوي، رونه شو، یا د دې ورځي نور چې کم د هغې اقربا رشتهدار دي. نو چې کله یو بل سره ته ښه ژوند تیری نو د واده او د ښځې د خاوند ژوند خوشګواره پکار دی چې په هغې کې یو بل سره تعلق وي، تعاون وي. خو چې تعلق او تعاون په دې کې نه وي نو دې سره ژوند نه خوشګواره کیږي. او ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روجي نیوی شي نشي نیوی، چې خاوند اجازت ورکړي بیا نفلي روجي نیوی شي. وتر چې یو سړی پرېږدي او د شپې بیا راپانسي، اول خو ګوره چې تا ته پته ده چې زه نشم راپاسېدی، وتر مه پرېږده. خو که بیا هم د نه پاتې شو وتر واجب دي، د دې قضایي به راوړې، قضایي بیا هر ټایم راوړی شي. د وینې ګوتې نه وینه روانه شو، هلته جماعت ولاړ دی، جمع ولاړه ده، نو جمع به کې که اودس پکې. نو چې ګوتې نه د وینه روانه شو ستا اودس مات شو، نو چې اودس دې نشته نو ته څنګه مونځ کې؟ جماعت دې لاړ شي خیر دی، خو چې بې اودسه مونځ کې دی خو نور ځان له عذاب دی. ته به اول اودس وکړې، خپل دا وینه چې ودرېږي هغې نه پس ته اودس وکړه، او بیا هغې نه پس که جماعت کې شریک شو ټیک ته، او کني بس بیا ځان له مونځ وکړه. یو پولیس والا چا شهید کړی دی، ما خو نه پیژندو، خو هغه خلکو راته تصویران رالیږلي وي، ډېر خلکو خو ډېر زیات تعریف کولو، څه شکیل نوم و که څه نوم و. ګوره یو خبره درته زه کومه، دا خلک چې ولاړ دي څه له ولاړ دي؟ زما ستا حفاظت له ولاړ دي که نه. که څوک وایي بد پکې دي نو بد او ښه خو په هر چا کې، په یو کور کې بد هم وي، په یو کور کې ښه هم وي. خو لکه دومره ظلم چې ته یو سړي باندې راپاسې او ته پې د ګولو امبار کې 2 کسانې پکې ویشتې، هغه ګنمین هم ویشتی دی، نو دا ناروا کارونه دي. ګورې
د دې نه ځان وساتئ. ته دومره سوچ نه کې چې ته کله په چا ټوپک ږدي په ده به څومره خواري شوي، د کمې مور پی به یې څکلي، د کم پلار به یې کم ځای نه نوړی راوچته کړي، دله به یې ورکړي. صرف د دنیا معمولي تنازع د وجې نه ته دومره لوی جرم وکړي چې هغه ګناه کبیره ته لاړ شي، چې هغه د شرک نه پس ته چې کم ذکر کېږي نو هغه د قتل دی. چې کم سړی قصدن قتل وکړي ناروا سړی وجني. ولې وجنې؟ ولې ظلم کې واړه واړه بچي ترې نه پاتې شلل؟ او دا یاد ساتئ چې کله چا نه یتیمانان بچي پاتې شي نو د والدینو نه بغیر د هغې پرورش بیا څوک سم نه کوي. کله په یو ځای کې لوغړېږي، کله په بل ځای کې لوغړېږي. نو مهرباني وکړئ، دا خلک چې دي پولیس والا، آرمي والا، زموږ ستاسو حفاظت کې ولاړ دي، دې سره یو بد سلوکي مه کوئ. اکثریت خلک دا څوک چاته وایي ودرېږه، بد به پکې وي خو خم پکې ډېر شته. دا ناروا سلوکونه هغې سره مه کوئ. الله دې د ده په قبر باندې کروڑها رحمتونه نازل کړي، والله د ده شهادت قبول کړي. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه را نشوي دي، یا الله په نیک اجرونه راته بدل وګرځې. یا الله د حج سعادت راته را نصیب کی. یا الله اسباب راته دستغیب نه مهیا کی. یا الله د چا څه مشکلات دي ته ورته حل کی. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کی. الہ العالمین دا پولیس والا شهید کړی دی، یا الله په قبر ورته کروڑها رحمتونه را نازل کی. یا الله قبر ورته جنت ته باغچونه ښکلې باغچه وګرځې. یا الله پسماندګانو ته صبر جمیل نصیب کی. یا الله څومره بیماران دي په دې حاضر ډله کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، د قیصر کور والا بیماره ده، یا الله صحت کامله والا ورکړي. د فراز والده بیماره ده، دعا ورته وکړي الله روغ صحت والا ورکړي. یا الله دا بیماری ورته په روغ صحت نعمت باندې بدله وګرځې. یا الله ته شفا ورکوونکې ذات، یا الله ستا نه بغیر څوک چاله شفا نشي ورکولی. الہ العالمین ټولو بیمارانو مسلمانانو له روغ صحتونه ورنصیب کړي. یا الله مدارس شروع کیږي، الہ العالمین د هغې اسباق شروع کیږي. یا الله خیر او برکت پکې واچي. یا الله کم اسباب دي دستغیب نه ورته پوره کړي. یا الله کم خلک د اسلام دشمنان دي، یا الله نیست و نابود کړي. یا الله کم خلک زمونږ د ملک دشمنان دي، یا الله زمونږ د ملک نه پاک کړي. یا الله کم خلک د علماو او صلحاو د مساجد او مدارس او خانقاهانو او تبلیغ اجتماعاتو، یا الله تبلیغ مراکز دشمنان دی، الہ العالمین د هغې اصلاح وکړي. یا الله که د هغې اصلاح په نصیب کړي، یا الله د ملک نه پاک کړي. الہ العالمین موږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي، د هغه زیاده به احترام نصیب کړي. یا الله چا راته ویلي دي یو زنانه ده د هغې ویزې باره کې، الہ العالمین په خیر و عافیت سره د هغې دا ویزه ولګې. یا الله کم ملک ته روانې دي، الہ العالمین یا الله خیر او برکت پکې ورته واچي. یا الله موږ ټولو نه راضي شي، الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.